ابو توي صحابه کرام چې دا غي دومره لوی مقام دی والله دا غي تعریف کوي خلق توي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کده خلق داس ایمان راوړو لکه څنګه ایمان چې تاسو راوړل دي نو دا خلق په هدایت باندې دي او کدا سه ایمان پکې نشته نو بیا هدایت والا نه دي او ان شاء الله شان د صحابه کرام راغي به جدا موضوع دا به وضاحت سره بیا خېما سو وجد چې الله ته راضي دي اصل وجد دا چې هغه کم شي د پاره چې پیداو کم شي د پاره چې دنیا ته راغلیو هغه باندې پورا عمل کړو چې هغه د الله دینو ښا کینی نه دنیا په لحاظ باندې دغه حال وګورا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورا چې امام الانبیاء دی د تمام انبیاء سردار دی د تمام اولاد د آدم علیہ السلام سردار دی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حال حدیث پاک کې راځي حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه نہ حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي ترمذی روایت کې راځي چې ما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو چې دا نبی رسول الله خېټه چرتا په کجورو باندې نو مړ شوی د دنیا خدای حیثیتو چې نبی رسول الله چرتا کجورو باندې د الله پیغمبر مړ شوی نه دی غنم خو در کنار وربشه خو در کنار کجوره چې دا غمل کجوره ډېری زیات دي نبی رسول الله چرتا کجوره په مړه خېټه باندې نه دی خوړلې ترمذی کی روایت راځي کنه نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي الستم فی طعام و شراب ما شئتم اے مرګرو ایت سودا سے دور کې نه ای چې خوراک به سیار دے سکاک به سیار دے چې خوره سچ مخه نه غفره ما تاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې الله پیغمبر خپل خېټه چرته د کجورو نم نو مړه کړي دارنګه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دنیا نبی رسول الله والسلام چو یذل اليوم یلتوی ما یجد من الدقل ما یملأ بطنه ټول رزبا ګرځید دا به متنه ملاوي دل چې کجورو باندې ځان مون کړي کجوري به متنه ملاوي دی ښه دومره ښه حالاتو لیکن هغه پیغمبر هغه صبر الجت مقام والا پیغمبر دی د دې وجنه یو حدیث پاک راځي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي منګه تا یو پیرا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کو طرفنا یو د چلیخ پیراله چې داس ځان لپاره کوي شپوانو پیغمبر علیہ السلام نیولې ما کټ کولې یا ما نیولې پیغمبر علیہ السلام کټ کولې تیار وخت کارا کې دیم نه چا ورته وی چې ګور دیو در کرنو چرنام کړو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې من کړ دیو مو نه وا او کچره من کړ دومره تیر وې چې هغه باندې من دیو بلول نو بیا مغه خړلې وې هغه تیل باندې خړلې وې کنه زکه دا خارود مارو تیل هغه وخت نو زيتون تیل به بلول کچره من کړ دومره تیل د زيتون وې چې موږ داغه نه دیو بلول نو بیا موږ دیوی نه بلولې هغه تیل سره موږ ډوډۍ خړلې واغه موږ خړلې وې حدیث پاک کې راځي نبی له صلوات والسلام با سرکې سره روټه خړا سرکې سره چې د انګورونو به سرکا جوړ کړه نو هغه به تلکارې په ځوان خړل او پیغمبر له صلوات والسلام به چې نعمل ادم الخلو سبحترین تلکاری د سرکا ناکام خود بهترین ون دا سه حالاتو د نبی صلی الله علیه وسلم او د غیر بیانو یو روایت کې راځي او دا څه ولې دا سه حالاتو حالان کې پیغمبر اسلام خو هغه پیغمبرو کچره هغه ویلې چې الله دار صفا او مروه غرونه مالا د سرو رسپینه جوړ کړه الله بل جوړ کړي مستجاب الدعوات لیکن یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله دعا کولا اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين یا الله چې مال جون راکې نو مال جوندم د مسکینه د حالت راکا الله چې مړکې مې نو مرګم رااله د غریبو د مسکینه په حالت کې راوالا الله چې قیامت کې مې پاسه نو د غریبانو په ډاله کې مې پاسوا د مسکینانو په ډاله کې مې پاسوا او دا ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو
غریبانان خلق د مالدارانو خلقونه با 1500 کال مخکې جنت ته ځي نیم ورځ مخکې ځي چې دا غنی میراث اندازه 1500 کال عمر دی ښا دیو جن حدیث کې راځي کنه نبی رسول الله فرمایي دو شیزونه دي چې بنی آدم هغه نه خوخی دو کارونه دي چې بنی آدم نه خوخی یو قلت المال یو د مال کم والده چې بنی آدم په لګ مال باندې خوشاليږي نه دیوي چې څومره ډېر نه زماره پاره خوا دیو جن حدیث کې راځي کنه نبی رسول الله فرمایي کچره د بنی آدم د پاره دو میدانونه دو کاندې د مال نه ډکه کړی شي د سرو د سپینو نه ولډه کې کینو لبتغا ثالثا دیبر درې می کاندې د درې میدان طلب کې ګرځي یره کې یو میدان می بلو غټلې بل می وسره مرګره کړې دا ډېر زیاته خوا او کچره دوا نه درې کاندې درې میدانونه د مال لور کې نو بیا به ډېر سره می طلب کې ګرځي او کسلور ملاشن پنځه می طلب کې بګرځي خو مړیږي نه کنه بس بنوي ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب نډکې خېټه د بنی آدم مگر خاورې د قبر په خاورو د بنی آدم خېټه مړیږي د قبر د خاورو نه ما سوا د بنی آدم خېټه سو کم مړولې نشي مړېدل پکې نشته چې څومره مالدار دومره دې منډې ډېر منډې وي ډېر دونه وي ښا ويتوب الله ولا من تاب بعض خلکو باندې الله مهرباني وکړي دا لکه الله قناعت پیدا کړي الله دې زمونږ استاد په زړونو کې غنا پیدا کړي غنا دې ته نه وي چې مال ډېر وګټه څومره چې زیات مالداري لیکن چې دا غزړه کې غنا نشتا داغه په سینه کې مالداري نشتا هغه سړی مالدار نه دی هغه سړی غریب دی ځکه د غریب نه زیات منډي وي د غریب نه زیات په دوا باندې دی د غریب نه زیات په اضطراب دغه کې دی ګډوډوالي کې دی د شپې د ورځې خوب نه غریب خلا بیا هم درځي کارو کې د شپې بیغم ودی اجل زیات سرمایداري ورکه صبر او قناعت نه هغه د شپې په دی درځم په دی خبره کول ته چا نه وزګاری غم خاده ته نه وزګاری مز ته نه وزګاری جمعې ته نه وزګاری او بس هغه خپل مال غمی وسره بهر حال خبره مې دې پورې کوله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو شیزونه دي بنی آدم ته هغه بد لګي بنی آدم نه خوخی یو کمال چې لګ مال باندې خپای چې ډیر نه خلا لیکن یاد ساتي نبی رسول الله فرمایي چې لګ مال چې چا سره حساب کتاب سره کم کی وقلت المال اقل للحساب نبی رسول الله فرمایي لګ مال دې سره حساب کتاب کمیږي دې سره الله حساب کتاب کم کوي ځکه مال لګ دې کنه دویم دا چې بنی آدم مرګ نه خوخی د مرګ نه ځان بچ کوي هر څه ته غاړک دی لیکن مرګ ته غاړه نګ دی نبی رسول الله فرمایي مرګ د نیک عمل انسان د پاره د فتنې نه بهتر دی مرګ د فتنې نه بهتر دی کمر شوی او ګناه در نه دی شوی یا ګناه در نشوي خو الله نه دې ما په غوښتل الله بدل جنت درکې لیکن سبو کې پاغه جن باندې چې دنیا کې ډېر چون تیر کې لیکن ټول د الله خلاف کې تیر کې ټول د الله نه پرمانه کې تیر کې نو سبب قیامت کې تاسو د یو منټ حساب کتاب کې نو سبا کې بیا دا د شذونه بنی آدم نه خوخي خدا دواړه خدي مرد فتنې نه خدي او مال کم چې دغه کم حساب د پاره خدي بهر حال پیغمبر اسلام بدا دعا کولا الله جند مسکینای راکا جند مسکینای راکا الله د مسکینانو په جامه کې مال جن راکا څومره جند چې غریبې ما او چې مړکې مې نو الله غریب مې مړکا مسکین مې مړکا او چې سبا قیامت کې پاسې کوم نو الله د غریبانو ډلو محفل کې مې پاسوا دا څه حالو نو یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله پر حضرت ابو هريره رضی فرمایي وَإِذَا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورلما ان وهو يصلي جالسا او نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مسکو د پیغمبر خواته لاړم نبی صلی الله علیه وسلم ناستو په ناسته مسکو فقلت یا رسول الله اراك تصلي جالسا ما ته چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوجدا تو ما تناسکاری تو په ناسته باندې مسکه د بناسته باندې مزولې کې فما اصابك ستکیدو تر رسیدلې دي وای نبی اسلام فرمایل چې الجو ابا هريره ډیر زیاتو کې شوې ما درې دین شمه ځکه پناسته باندې مسکوما الجو لګراته ملاو شوې ده اوس کوم دومره وخورو چې ډیر مړې د وجنه درې دین شو کې ناسته